وسلم مسألة ذکر کوي شي حالت خبره مختصر و واضحه و عقیده طحاوی کې چې موږ چا د پاره د جنتی والی زیره نه ورکو معنا دا ده چې نه څوک جنت ته رسو او نه څوک جهنم ته رسو دا د الله فیصله ده چې کوم انسان په شان کې فیصله کوي د جنتی والی او د چا په شان کې فیصله کوي د جهنمی والی البته هغه حضرات چې شریعت هغه ته زیره ورکړي د جنت بیا موږ هم زیره ورکو پدې کې مختلف چې کوم د اقوال دي نو لہذا د صحابه او حضراتو مختلف فضایل دي تمام صحابه په شان کې د جنتی والی زیره شته د سنن ترمذی پر روایت کې دی لا تمس النار من رآنی چا چې د ایمان سره زلیدل هغه به جهنم ته نشي دا د تمام صحابه د لپاره خوشخبری ده همدارنګه دا یو جماعت د لپاره د بدر جدا د احد جدا د حدیبیه والا جدا کم چې ایمان والا دی قبل فتح المکه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل بیا من بعد الفتح بیا فرمای وکلا وعد الله الحسنى دا ټول جنتیان دي لیکن دلته لس حضرات ذکر کيو دا مشهور دي په عشره مبشره سره دوی ته چې عشره مبشره ورته وي دا معنی چې یو حدیث کې دی غوندو ته یو ځل باندې دا انعام او تمغه ورکړی شوی دا د دې دا مقصد نه دی چې ګینه صرف د لس جنتیان دي او نور ګینی نه دي د دې دوی د لسوانو د فار یو مقبانی عمده بشارت او زیره ورکړی شوی دی د دینه علاوه چې کوم د تاسو مې مجموعي لحاظ باندې انفرادي لحاظ باندې مختلف صحابه دي هغه د فار زیره د جنتی والی ورکړی شوی دی خدا چې مجموعه ورکړی شوی دی نه دا د سنن روایت دی ترمذی کې اوم دی او په ابو داود کې اوم دی مختلفو سندونو باندې الته ذکر دي حيث قال پیغمبر پاک فرمایلی ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه وطلحه فی الجنه دا طلحه ابن عبید د اولین مسلمانانو کې د مکی والا دی وزبیر فی الجنه وعبد الرحمن دا زبیر ابن عوام د پیغمبر علیہ السلام د ترور زوی دی عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه وسعد بن ابي وقاص فی الجنه وسعید بن زید فی الجنه وابو عبیده بن الجراح فی الجنه دا لس حضرات دی وکذا نشهد بالجنه لفاطمه الزهراء دارنګه مونږه گوئی کو په جنتی والی د فاطمه الزهراء د پاره چې دا جنتی ده ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې پشان کې زیره ورکړه سیدۃ نساء اهل الجنه د جنتیانو سردار وي والحسن والحسین ویل دی پیغمبر علیہ السلام الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه د ځوانانو مشران بدوي وي جنت کې ټول ځوانانی خبر جنت کې معشومان او بوډاګان نه خدا به یو جدا نشانه چې کم حضرات په ځواني کې وفات دي د هغه ځوانانو جماعت مشریبا دا حسن او حسین سره کوي نور چې کم بوډاګان له شوی دا بم ځوانانی خو داغه د پر نشانه او کیفیت د الله په علم کې لما ورد في الحديث الصحيح ان فاطمه سيده نساء الجنه وان الحسين والحسين سيدا شباب اهل الجنه وسائر الصحابه دا چې باقی څومره صحابه دي لا یذکرون الا بخیر صرف خیر به تذکرہ کې په شر به تذکرہ نه کې ويرجى لهم اکثر او د دوی د لپاره به امید کې زیات مما يرجى لغيرهم من المؤمنین د دوی نه علاوه د نور مؤمنان د لپاره چې څنګه موږ ته امید کوو چې دوی ته الله دا نعمت ورکړي دا نعمت د ټولو نه زیات امید او تمه د صحابه په شان کې کوو ولا نشهد بالجنه والنار احد بعينه او دیو معین کس د پر نه خدا گواہی کو چې د جنتی دی او دا گواہی کو چې د جهنمی دی دا سې څوک جنت جهنم ته نه رسو دا د الله فیصله وي ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د داسې فیصلو نه منع کړی دا یو ماشوم وفات شوی دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای کتاب السنت کې چې کوم دی ابو داود دا حدیث نقل کړي وتوبى له عصفور من عصافير الجنه دی بچی د لپاره خوش خبری ده د جنت چرچړه ده نو ځکه چې څه خطا نه ده کړی چې کوم دی
او دنیا ته راغلی او د مکلف وادي نه وړاندې وفات شو. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل او غیر ذلک حضرت عائشې داسې مه وایه، نورې خبرې کوه. دا ځکه مه وایه چې الله جل جلاله د جنت دپاره بعضې انسانان پیدا کړي دي وهم فی اصلاب الابا، دی لا د پلار په شا او د مور په خېټه کې د جنت دپاره پیدا دي، او څه الله د جهنم دپاره پیدا کړي لا دنیا ته راغلي نه دي. دا خو د الله په علم کې دي چې دا کوم ځای نه ته رسوي، د الله نه څوک تپوس کولی شي نه. لہذا څوک به جنت جهنم ته نه رسي. بل نشهد بان المؤمنین، داسې وایو چې مؤمنان من اهل الجنه. اوس دا عامه خبره ده، مؤمنان جنتیان دي. نه څوک به فایزین اولین وي، څوک به چې کوم دی بیا پس د سزا نه بیا راځي. اول کافرین کافران هم من اهل النار. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. دا یو بله جزئی مسله ده او فقهیه ده، خو د اهل سنت او د شیعګانو و غیرهم په منځ کې نشانه او نښه ګرځېدلې ده، نو ځکه تذکره کوي. او دا څه کې د خپو وظیفه څه شی ده؟ اهل حق او اهل سنت وی الغسل پې انځل دي. خو کله چې موضوع نه وي او کله چې موضوع وي نو بیا په هغې باندې مسه هم کولی شي. شیعګان وی د خپو دپاره صرف مسه ده، د خپو غسل د سره شتې نه، بلکې هغوی غسل ته بدعت وي. د خپو دپاره صرف مسه ده. تخفف او موضوع پکې د کوم ځای نه راغلي دي. بهر صورت نو موږ په حالت د تخفف کې په موضوع مسه ویو، او چې تخفف نه بیا د خپو غسل ویو. څه حضرات پکې داسې دي چې هغوی په د نرو جرابو باندې مسه وی. دغه نرو جرابو باندې مسې نه کېږي، دغې باندې چې کوم دی مسې نه کېږي، ځکه چې د جرابو متعلق کوم حدیث راغلی دی نو یو طرف ته خدا چې کوم دی خبر واحد دی، بل طرف ته صرف محدثینو کې امام ترمذی ورته حسن صحیح ویلی دی. ولی اخوات ابو داود، امام مسلم، یحیی ابن سعید، احمد ابن حنبل هغوی پې رد کوي ضعیفون. او دغه محدثین په جرحه کې هغه د امام ترمذی نه اوچت دي. نو که یو په جرحه وکړي نو معتبر، لا چې په دومره متعدد جرحه وکړي نو به هر کیف دغه حدیث په دومره قوت کې نه دی چې موږ په نص قطعي پرېږدو چې د قرآن فیصله ده وارجلکم الی الکعبین. د قرآن قطعي فیصله د خپه وینځه. دا قطعي حکم په خبر واحد باندې چې مجروح وي نو څنګه چې کوم دی پیدا پرېږدي نشي پرېښودلی. د خپو مسله غسل ده. فقهاو سره شرایط ذکر کړي چې دا منعلی وي، دا مجلدی وي، دا سخینی وي، نو بیا خیر دی مسه پې وکړه. دا شرایط ولی ذکر کړي؟ اوس به دا قریب شي چې کوم دی معنا د موضوع ته، اوس به معنا د موضوع ته ورقریب شي. هر کله چې معنا د موضوع ته ورقریب شو نو د هغې حکم به والي، او د موضوع باندې بیا احادیث او نصوص چې کوم دی کثیر وارد دي. سبي وقوفه چې کوم دی خلکو له دوکم ورکوي، نه داسې وي وایي چې د احادیث د موضوع د جراب متعلق راغلي دي. احادیث د جراب متعلق راغلي، مولیان چې کوم دی ولا شرایط ذکر کوي. او به ګورو که دا شرط قرآن حدیث کې وي نو او به منو، که شرط په قرآن حدیث کې نه وي نو بیا یې نه منو. لہذا احادیثو کې چې کوم دی د جرابو مسه راغلې ده، خو قرآن کې ولا شرطونه نشته، حدیث کې ولا شرطونه نشته. موږ صرف قرآن حدیث منو، په دې کې شرایط نشته. د جرابو دپاره هېڅ شرط معتبر نه دی چې جرابو ورته وایي نو مسه پې کېږي. حال کې راله خبره؟ نو موږ وایي بلکل صحیح ده چې تاسو چې کوم دی یو شرط پکې نه منئ، دغه شانتې په ظاهر باندې چې کوم دی هر څیز منئ، نو بیا به دغه شانتې په ظاهر باندې ووایو ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. دنیا کې چې څومره ړانده دي اخرت کې به هم دا غون ړانده وي او لوی ګمراهان به دی. خبره نو اوس به دې ته څه وایي؟ په قرآن کې ولا هېڅ شرط نشته، حدیث کې ولا هېڅ شرط نشته. نو دې څه بیا څه کوو؟ دارنګې نور نصوص ظاهر لازمي ده چې قرآن مقدسه اصول ذکر کړي، احادیث مبارکه ورپسې د هغې چې کوم د خپل وضاحت کړی. بیا یو حدیث خو نه وي، بیا د هغې دپاره متعدد احادیث وي، د احادیثو خپل مراتب وي. آیا دا حدیث د قرآن سره موافق دی؟ منځ کې خو تعارض نشته.
دې د لپاره اصول چې کوم د علما ذکر کوي دا عبارت او اشارت او بل حدیث کې خدا د مسح د جناب خبر را وری قران کې صرف د خپو غسل دی دې سره بسکه نو په قران با عمل کې په حدیث باندې او کته و ټکراو دي نو ګن نعوذ بالله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بد ټکراوي نسبت کو نه نو چې دا اصول اون منی دا غي د پر قواعد اون منی د سره په شریعت عمل کې دي نشي دا صرف خلق له دوکه ورکول وی خدي ها نو د اهل حق او عقیده ده چې په موضوع باندې مسکیږي دا غي خپل شرایط وی هغه شرایطو په بنیاد باندې دا دین څنګه خو نه دی لہذا بیا چې کنده په مس جایزه د اهل حق او عقیده لانه ان كان زياده على الكتاب اگر چې دا زیادت دی په کتاب الله لكنه بالخبر المشهور مسد خفين دا ثابت دا په احادیث مشهورو باندې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په سند حدیث ذکر کوي وجدادا چې دلته مسح الخف شیعگان نه غني او دوی ځان علی صاحب ته ډیر قریب ذکر کوي نو چې دا تاسو چا ځان قریب کوی دا خبر هو کنه چې هغه څنګه فیصله کوي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تپوس کیږي د مسح الخف متعلقه هغه ورتوي دا خو د بحر او د صحرا مسله ده لاړ شه د علي صاحب نه تاسو کې علي صاحب د پیغمبر علیه السلام سره ګرځیدل سفر یې کړی نو چې هغه لاړو علي صاحب نه تاسو کو نه او ته فرمایل نو سئل عن المسح على الخفين نو فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ګرځولې دا مسح د خف 3 ایام وليالي 3 ورځې او 3 شپې للمسافر ويوما وليله للمقيم وروى ابو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدیق سے ابن هم روایات نقل دی خو روایت مشهوره د ابو بکر سے نو بازی فرمای د ابو بکر دی خودوانه سیدی ابو بکر نه چونکه روایت مشهور راغلی دی انه قال ارخص للمسافر 3 ایام رخصت ورکړی شوی د مسافر د پر 3 ورځې او 3 شپې وللمقیم یوما وليله واذا تطهر فلبس خفيه چزان پاک او په پاکه سره موزي واچي ايم صح عليهما وقال الحسن البصري حسن البصري رحمه الله تابعي فرمي ادركت 70 نفرا او يا حضرات صحابه ما مندلي دي يرون المسح على الخفين دوی عقیده وا چې مسح الخف دا جائز لنو او یا کسان په مسح الخف باندې چې قول کوي نو دینه مضبوط ثبوت بل کموي ولهذا قال ابو حنيفه دغه وجنه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ما قلت بالمسح على الخفين ما قول په مسح د خفين نکو حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار تر دې چې دومره روایت پکې رال چې دا مسله داسې واضحه شوله لکه څنګه چې د ورځې رڼایي ورځ چې څنګه روښانه او رڼا ده داسې ماته مسله واضحه شوله نبی همې پې قول وکړو امام کرخي فرمایي اخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين څوک چې په مسح الخف باندې قول نه کوي یریږم چې کافر بشي ځکه دا دونه په متعددو روایتو ثابت ده لأن الآثار التي جاءت فيه ذکر کما روایت چې په دې باب کې راغلي فيه یزید تواتری دا چې کوم د حد مشترکه غ حد تواتر ته رسیږي اگر چې نقل احاد دي وبالجمله خلاصه د کلام دا چې من لا يمسح الخفين فهو من اهل البدعه سوچ مسح الخف باندې قول نه کوي دا د مبتدعون دي حتى سئل انس بن مالك تاسو کړی شو د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه یو حضرت انس خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا صحابي دی او باز دا فرمایي چې دا تصحیب دی اصل کې نوم مقلوب دی مالک ابن انس دی بیا مالک ابن انس امام دار هجره امام مالک رحمه الله دی دا غنه تاسو کړی شو د اهل سنت والجماعت فقال غدا سیوی د اهل سنت والجماعت نشانات درې خبرې دي ان تحب الشيخين چې تبه محبت ساتي د دوه مشرانو صحابه سره صدیق اکبر صاحب او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما او دویم ولا تطعن في الختنين د پیغمبر علیه السلام په زمانو کې بګور تعن نه پیدا کې او دریم وتمسح على الخفين دا د اهل سنت نشانه ده ولا نحرم نبيذ الجره او موږ حرامو چې کوم دي هغه شربت د منګي ابتدا کې داسې مسله وا چې پیغمبر علیه السلام یو درې لوخو نه منع کړي چې تاسو په دې کې شربتونه مکوئ په دې کې چې کوم د الدباء والحنتم دبا د کدو چې کوم د ته مینس کې ډټ کې او دغه کدو نه تا یو اسیس جوړ کو په دې کې شربت کې
یا چې کوم د الجره دا منګي دا غیر چاپیره شیر رنگ ورکړي شي. دارنګه چې کوم د نقیر دی لرګي دی او تو غواغه کې دی کټوي ته جوړ کړ پد کې بیا شربت څه شي جوړه مزفت دی چې دا سیز وی غیله ته تارکول ولا ورکي دا صدور لوخ دې نه من راغلی و رستو چې کوم دی بیا د دې لوخو پد کې د شربت نسخه راغلی دا. ابو داود کې روایت شته ان هذه اوانیه دا لوخي دی لا يحرم شيئا ولا يحل دې سره حل او حرمت ناراضي. اوس ابتدا کې چې من راغلی ونو سوجو نو څوک دا ذکر کوي چې ابتدا کې من په دې وجه راغلی و چې دا د شرابو د جوړولو لوخي او د شرابو نه من راغله نو په کوم لوخي کې چې شراب جوړیږي نه دین بنه وشوله د پاره دی چې اسنه د لوخي مخې ته اوړي وروړي ستاړو ته به وتخلیږي نو چې مکمل بایکاټ سره شي او چې کله حرمت مضبوط شو صحابه او حضرات او عمل او کردار په خپل حرمت باندې مضبوط شو نو به فرمایل دا خو عام لوخي دي. دا عام حضرات جواب کوي. د سنن ابو داود د امام ابو داود په دې کې جدا راځي هغه دا ذکر کوي چې د دې لوخو چون کې مسامات بندي نه دا شی زرس خا کوي اسنه چې تا په کې سیز ایخي شربت ستا بخیری زبې ما خام راوالم شربت دی هغه مسامات بندي ابس خاشوي شرابت نه جوړ شي. بیا متعدد روایت ذکر کوي په دې باب باندې چې په ګوډي کې شربت کې نه په داسې ګوډي کې شربت وکوه چې خوله د هغې کولو نه خوله ولا وتړه په داسې سیس کې شربت وکړه چې هغه ګوډی په خلاف د منګي نه ولې که ته منګي کې شربت کې نو منګي خو کله خوره ده دا خو پړسیږي نه او په ګوډي کې چې شربت وکړي نو اوس که دا بالفرض خراب شي نو دا پړسیږي نو چې وپړسې نو تا ته پته ولګېده چې هلکه سیس پړسېدلی دی نو شراب شوي دي نو منګي کې دا پته نه لګي او په ګوډي کې پته لګي نو چې شربت کې وي ځکه په ګوډي کې وکړه دا بهتر. دویمه دا ده چې خوله وله وتړه چې تا له خوله تړلي وي نو اوس پته لګي چې یاره دا سیس چې کوم دی وپړسېده نو پته لګي دا شربت خراب شوی دی او چې خولې کولو وي نو تا ته د پړسو پته نه لګېږي بیا. نو اصل کې دا منه تنزیهي ده هسې نه چې کوم دی په دې کې سیس شراب شوي او تا ته پته نه لګېږي نو ځکه موږ په دې لوښو کې شربت باندې حرمت باندې قول نه کوو. وهو ايون بزه تماره چې واچولی شي کجوري یا اوس کې فی الماء په اوبو کې فیجعل فی اناء دا په لوښي کې واچي من الخزف دا لوښي جوړ شوی د کودینه دا چې کوم کولالان جوړ کې بیا په خپله بټۍ کې پاخه کړي نو کمنګی دی او کله جیکم وي کله کټویم وي دا غون خزف دی نو فیحدث فیه لزغون په ده کې راشي لږ شانې تیزوالی چې ژبه رانیسي کما فی الفقاع لکه څنګه چې فقاع کې داسې راځي فقاع دا وربشي په اوبو کې واچي نو پای کې داسې حالت پیدا کړي کأنه نهى ویا پیغمبر علیه السلام نه کړي عن ذلك فی بدء الاسلام لما كانت الجرار کله چې دا منګي اواني الخمور دا د شراب لوخي ثم نسخ بیا دا منسوخ شو نو په عدم تحریمه چې په دې کې شربتونه حرام نه دي من قواعد اهل السنه خلافا للروافض روافض وتمنوي وهذا بخلاف فاذا اشتد دا په خلاف د هغې نه چې تا په دې کې شربت وکړه هغه شربت کې سخوالی راغلی نشوالي ته خبره واخوته وسواره مسکره نشې پیدا کړه نو بیا دا حرام دي ځکه فإن القول بحرمة قليله وكثيره لږ او ډېرې حرام دي مما ذهب إليه كثير من أهل السنة اهل السنة والجماعة ډېر حضراتو په دې قول دی ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء بل عقیده ذکر کوي چې زموږ عقیده ده چې ولی او بزرګان د انبیاء مرتبه ته نشي رسېدلی اولیاء په خپل ځای باندې منو فرق مراتب نه کړي زنديق شوي د مراتب فرق نه کې زنديق به نه جوړ شي د هر یو انسان خپل مرتبه د رب ذوالجلال خپل یو شان دی د انبیاء خپل یو شان دی د اولیاء صحابه خپل یو شان دی د اولیاء د هغې د الله چې کوم د دوستي او تقرب منو ولیکن انبیاء ته نه رسېږي د ټول اولیاء راجمع کې یو صحابي مرتبه ته نه رسېږي نو دا اولیاء به پیغمبر ته څنګه رسېږي فرقونو ته اشاره کی وجه ده تا ته مې التصور فرق عقیده کې مختصر ذکر کړي دی فرمایي ان الانبیاء معصومون انبیاء معصوم دي اولیاء خو معصوم نه دي هغه محفوظ وي آل ته بری وسلاړ شي چې آل ته چې کوم دی هغه ځای کې مې تا ته معنا کړې وه د انبیاء متعلق یو چې کوم دی وقوع د ګناه ده یو امکان د ګناه دی که دا فرق پکې ونه کړي او امکان چې کوم دی وقوع ته واړې انبیاء نه ګناه صادر کړي څنګه چې دا بې وقوفه وي نو چې ګناه ترې نه وکړی شوله اوس دی معصوم پاتې شو دا ستا عقیده ده خلک ان الانبیاء معصومون عقیده زموږ دا د انبیاء معصوم هغې ګناه نه کړي
ځکه مو هلته تمانا کوله یو وقودا نو انبیاو نه ګناه نه شي وي یو امکان وي نو امکان د هر چا نه کیدی شي نو عقیده دا ده چې انبیا معصوم دي اولیاء معصوم نه وي اولیاء محفوظ وي محفوظ دا معنا چې خطا وشي زر توبه وباسي مامون دا انبیا محفوظ وي عن خوف الخاتمه دی د سوی خاتمه نه محفوظ وي اولیاء د سوی خاتمه نه محفوظ دي خطر ور سره یې ګوره مکرمون بالوحی انبیا دا غي عزت کولی شي وحی وترزي اولیاء داسې نه او مشاهده الملک دی پرشتي نه خدا پرشته چې اینی په طریقې د استازوالي سره چې ده د الله د خوانه پیغام راوړی دی او پیغام د نبوت دی بیا د انبیا وي ورنه نفسي فرشته لیدل دا د نبوت نه خفونه ده مریم چې کده فرشتي لیدلی بعضی صحابو لیدلی دي د سره چې کوم د حضرت عائشه غزوه احزاب نه پس پیغمبر علیه السلام کور تراله وی سر باندې ابو واچول چې سر مبارک یې چا ور وټکو نبی کریم علیہ السلام وروته یو نوجوان دی پاس باندې سور دی نبی علیہ السلام سره خبرې کی حضرت عائشہ د دیوال دروازې په دې چوند کې او سارو چې دا سوق دی واپس پیغمبر علیہ السلام راغی تاسو ته نو کوی دا سوق وی تا ګولې دی وی وی تا تاسو ښکارا کې ما ته خود څه ښکارا کېدو چې دا دهیت الکلبی دی هغه شان نوجوان سوی دا جبرئیل عائشہ کتل مشکات شریف اول حدیث کے براشی تمام صحاحوں کے تقریبا موجود ہے بخاری کے اوله کے لیے اور مشکات نور کے بھی ابو داود کے رست سنت کے لیے نور کے بھی رست زینو کے راځي نوجوان کا سراره چې کوم د خپل تک تور ګیره د مزیدار زلفانی دی او سپینې کپڑے اچری دی او نبی کریم علیه السلام خاطر سلام کو کې نستو ته پوښتنه کول تمام صحابه ته چې رست لار چې کنده نبی دا جبرئیل غونډه وکړه عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه د پرشتي سلام اوریدو حرم شریف ته براغه طواف ته پرشتي به سلام کو السلام علیکم هغه به اوریدو کما پرشته چې په حجر اسود مقرری هغه به سلام کو د به اوریدو وی بیا ما چې کوم د بیمارو منوزان لمه دا ولګو چې دا ګولګو هغه سلامونه کړ شو بیا می داغونه پری خو د توبه می وستله جو بیا هغه سلام می اوریدو نو سلام اوریدل شوی د لیدل کړی شوی دی خدا د نبوت نه خري او پرشته چې راشي بحیثیت پیغام د الله راوړي چې ته د الله پیغمبر تعالی می پیغام راوړي بیا دا چې کوم د نبوت نه خي ومشاهده الملك فرشتيني مامورون بتبلیغ الاحکام انبیاء ماموری په تبلیغ د احکام باندې وارشاد الانام او اولیاء خدا سي نه بعد الاتصاف بكمالات الاولیاء دا انبیاء موصوفی په او کمالات د اولیاء باندې دا تمام د اولیاء صفات ورپکې دا غینه بعد پکې بیا مرتبه د نبوت راشي فما نقل کب چې نقل عن بعض الكراميه من جواز كون الولي افضل چې دی وی ولی به افضل من النبي دا سي ډایرکټ خبره کول نو کفر او ضلال دا کفر دی نعم قد يقع تردد تا ته الته د دې خبره دوه توجيهات کړي نو د کوم د توجيه ته اشاره کوي وای کله تردد پدې کې راتلی شي چې ولایت مرتبه چوته د نبوت نه خو چې دا دوه په یو انسان کې وایي یو خو ولی دی بل خو نبی دی نو دا ولی د نبی نو چت نه خو په دې نبی کې ولایت هم دی او په دې کې نبوت هم دی په دې دوه مرتبو کې کومه مرتبه اوچته ده د ولایت مرتبه اوچته ده ځکه په دې سره تعلق وي د الله سره او د نبوت په مرتبه کې تعلق وي د مخلوق سره لأن مرتبه النبوت افضل مرتبه الولایت یا ولایت افضل دی خو بعد القطع یقینا چې کوم د خبره دا ثابت دي چې بان النبي متصف چې پیغمبر دا متصفی بالمرتبتين چې دواړه مرتبه ورپکې وي او انه افضل من الولي دا پیغمبر چې کوم د افضل د ولي نه الذي ليس بنبي هغه چې هغه پیغمبر نه دا نبی نه